بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لنشرف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین، تاسو د ډېر وخت نه ناست یې، الله تعالی دې دا ناسته په خپل دربار کې قبوله کړي. د ثواب کارونه ټول ګران کارونه یې محنت غواړي، مشقت غواړي. الله جل شانه دې زموږ او ستاسو نه رضا شي او دغه کور کې د الله تعالی خیرونه او برکتونه نور هم زیات کړي. دوی د جرګې د مشرانو د ممبرانو هغه منت او زاري قبوله کړه. الله تعالی دې دوی ته جزای خیر ورکړي. دا عفو کول دا ډېر ګران کار دی. الله جل شانه دې په دې باندې دوی ته اجر ورکړي. حضرت جریر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ یو ډېر لوی صحابي دی. هغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دربار ته راغلی، ویې زه اسلام قبلوم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته د دین هغه تعلیمات ورکړه او ورته یې یو شرط کېښود چې ته به د هر چا خیرخوا اوسې. شرط به دی چې د هر چا خیر به ته لټوې. دا صحابي حضرت جریر رضی الله تعالی عنه دی ویې ډېره ښه ده، دا شرط چې ستا ماته قبول دی. نو چې ایمان یې راوړو، آینده زندګۍ کې بیا همیشه دا کوشش و چې زما د طرف نه د الله مخلوق ته خیر ورسي او د هیچ چا د نقصان سوچ به نه کوي. وی ما د پیغمبر علیه السلام سره وعده کړې. یو ځل خپل یو غلام ولېږلو، وی یو اس راته واخله. دا غلام یې لاړو او د چا سره یې خبره وکړه، یو ډېر ښایسته اس یې واغوست. نو چې راوستو، غلام ډېر خوشحاله و چې اس ډېر قیمتي دی او ډېر په معمولي قیمت باندې شوی دی. نو دا صحابي مبارک به ډېر خوشحاله شي چې یو خو د ښه اس راوستی دی او بل د قیمت معمولي غوندې ورکړی دی. په لږو پیسو ښه شی اخیستل، دې ته خو خلک کمال وایي. دا صحابي مبارک حضرت جریر رضی الله تعالی عنه دی چې هغه اس ته وکته او هغه خپل نوکر ته وایي دا پسو. هغه ورته وایي چې دا مې په 300 باندې واخیسته. وایي نه، دا خو د 300 نه دی، د دې قیمت خو د 300 نه زیات پکار دی. اوس که مونږ او تاسو نو مونږ به هغه غلام ته شاباسي ورکولو چې کمال دې وکړو. د 1000 روپو یا د 800 اسو تا په 300 باندې راوستو، دا خو ته ډېر تکړی په سودا کې. حضرت جریر رضی الله تعالی عنه هغه خو د پیغمبر علیه السلام سره وعده کړې وه چې زه به د مسلمان خیرخوا اوسم. نو چې اس یې اخیستی دی په 300 باندې، هغه خپل نوکر ته وایي چې دا یې د چا نه واخیست. د دې اس مالک څوک دی؟ وایي هغه فلانی کس. راځه چې ځو. هغې ځان سره روان کړو، پیسې ځان سره واخیستې. هغه سړي ته وایي چې دا اس دې په څو خرڅ کړی؟ وایي په 300. وایي ستا دا اس د 300 نه دی، دا د ډېرو پیسو دی. هغه ورته وایي صیبه بس سودا وشوه او ما ورته په 300 ورکړی دی، بس کیسه ختمه ده. دوی ورته وفرمیل چې نه، ستا اس قیمتي دی، دا د 300 نه دی. نو هغه ته یې 1500 ورپسې نورې ورکړي، 800 یې ورته برابر کړي. وی اوس ستا د اس دا قیمت چې دی نو دا برابر شو.
یعنی دام نه چې 300 پسې 500 واخله یا 100 به ورته ورکو یا به 200 ورته ورکو یا به 300 پسې 300 ورکو نو ځکه سبا ختم شي نه فیصله ځان سره کړې وه چې دا اس د 800 نه کم نه دی نو په 800 نه په کم باندې دی اصرار هم کوي مونږ یې ته نه اخلو نو پورا 800 ورته ورکړي د 300 دو چند او 200 بیا نه ولې دا وجه سوا دی وی بایعت رسول الله صلی الله علیه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم ما دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړی دی په دې باندې چې زه به مونځ قایموم زه به زکات ورکوم او زه به د هر مسلمان خیرخواه اوسم د مسلمان خیرخواهي څه ته وایي تاسو پیژنئ چې د مسلمان وینه د خپلې وینې نه زیاته قیمتي وګڼئ د مسلمان مال چې دی د خپل مال نه زیات قیمتي وګڼئ د هغه عزت د خپل عزت نه زیات وګڼئ د دې مطلب به دا وي چې ته د مسلمانانو سې خیرخواه او چې بیا ما د خپل عزت خوږ دی او زه به د خپل مال حفاظت کوم او زه به د خپل ځان حفاظت کوم او د بل د عزت هم خیال نه ساتي د هغه د مال هم خیال نه ساتي د هغه د آبرو خیال نه ساتي د هغه د وینې خیال نه ساتي دا به څنګه مسلماني وي نو مسلمانانو وروڼو مونږ او تاسو دپاره پیغام دا دی چې مونږ به که خیر انشاءالله آینده دپاره د هر چا سره ښه کوو بد به چا سره نه کوو او چې څه بد رانه شوي دي په هغې باندې به پښیمانه یو ستومانه به یو چې زه یو مسلمان یم یو انسان یم یو عاجزه بني آدم یم لاس به مې خطا شوي دي او مانه غلطي شوې ده مسلمانه وروره ما ته معافي وکړه زه د معافۍ غوښتو دپاره راغلی نو چې کله اخلاص سره خلوص سره عقیدت سره مونږ خپلې غلطیانې ومنو نو بیا زمونږ مسلمانان وروڼه د هغې غزونو کې بیا رحم راشي چېرې دا سړی ما ته کوڅې ته رالو یو ځل نه څو ځله راته رالو نو که هغه کس هر څومره هم سخت وي خو هغه بیا هم دروند سړی وي هغه د درنو په قدر باندې پوهېږي نو هغه بیا په ځان باندې هر څومره سخته تېروي یاره وایي دا چې څوک رانه راغلی دی دې دغسې بېنوازه نه واپس کوم نو مونږ د دې کورنۍ شکریه ادا کړو چې دوی سره زمونږ څومره خبرې شوې وي نو دوی د هغې قدر کړی دی او درانه خلک چې هغه د خلکو په قدر باندې پوهېږي نو دوی چې کوم د جرګې قدر کړی دی الله تعالی دې د دوی قدر وکړي او دوی ته دې الله تعالی د دې بهترین عوضونه ورکړي او الله جل شانه دې چې دې کې څومره خلکو تل راغلی کړی دی چا پکې د خیر خبره کړې ده چا پکې قدم اخیستی دی الله تعالی دې ټولو ته جزای خیر ورکړي د ټولو حاضرینو مشکلات دې الله تعالی آسان کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين